بس زما خدا ډیر پړه ارمان دی چې کې پی کې نه بلکې ټول پاکستان نه دا مرض لرې کړی شي. لکه زه حضرت عمر یم چې هر سړی داسې حضرت عمر پاتې نه شي او هغه په خپلو خپو حضرت عمر بیا هم د همت پهاړ دی بیا هم څه کولی شي خو چې دا کوم خلک په کټونو پراته دي دا بسې کېږي. زما نوم حضرت عمر دی او زه د سپیشل پیپل ویلفیر ارګنایزیشن وایس چیرمین یم. پیشه مې دا ده چې زه خپله رکشه چلوم او ما ته په ماشوموالي کې د 9 میاشتو چې ما ته پولیو شوې وه نو زما والدینو ته پته ولګېده چې هغوی ویلې ده چې دته خو موږ پولیو نه ده کړی. زما میټرک تعلیم دی خو ما ډېر په سختو ډېر په تکلیفاتو ما وخت تېر کړی. سیټي نمبر 1 ته ما ته به خلکو ویلي حضرت عمر ته به څه جوړېږي چې ته دونه وهلې ځلې کې د خلکو سوچ دا و چې یاره حضرت عمر یو داسې کس دی چې دا نه څه کولو والا دی. نو الحمدلله ورسره مې تعلیم هم کړی. که تاسو نن زما دا رشکه ګورئ نو یوازې ما رشکه نه ده چلولې. ما چې کوم دی د نور دا صدر کې سنهر مسجد سره ما وږي خرڅ کړي دي، ما چاولې وغیره خرڅې کړي غټې، ما ټیشو پیپرې وغیره خرڅې کړي، همت مې کړی دی او ورسره مې تعلیم هم کړی. 2021 نه بیا الحمدلله ما خپل یو ارګنایزیشن جوړ کړو سپیشل پیپل ویلفیر SPWO چې سوچ مې دا و چې یاره زه د سپیشل خلکو خدمت وکړم او زه خلکو ته وښیم چې سپیشل خلک څه کولی شي. دې سره زه خپل یو ارګنایزیشن چلوم چې زما د 2021 نه ارګنایزیشن روان دی، دا د 2025 دی. په دې 2025 کې موږ خلک ډسیبل خلکو ډېر خلکو ته داسې ښکاري وایي دا څه نه شي کولی. نو الحمدلله موږ په دې رمضان کې 56 کورنو له په ذات خود موږ راشن ورکړی دی. کله چې ته ځان له ښه شي خوښې خو په بل نه مه خوښې. اوس خو په ما خواص یم تېره ده او بیا هم خپل همت کوم. نو زه ولې دا خلک ولې نه غواړي چې دوی خپل بچي د دغه مرض نه بچ کړي. موږ کار کوو، موږ حق وایو، موږ وایو چې راتلونکی نسل بچ شي. بس زما خدا ډېر پړه ارمان دی چې کې پی کې نه بلکې ټول پاکستان نه دا مرض لرې کړی شي. لکه زه حضرت عمر یم چې هر سړی داسې حضرت عمر پاتې نه شي او هغه په خپلو خپو حضرت عمر بیا هم د همت پهاړ دی بیا هم څه کولی شي خو چې دا کوم خلک په کټونو پراته دي دا بسې کېږي. هغه مور پلار ته زما دا اپیل دی خصوصي او هغوی ته زما یو ژوندانه درخواست دی چې تاسو خامخا خپلو بچو له 2 کترې لازمي ورکوئ تر 15 کالو پورې. ولې چې د دې ماشومانو ژوند بچ کول لکه دا تاسو چې کوم دی د ټول قوم ژوند بچ کول دی.